مونږ چې د ګورنمنت سایډ نه څه کوششونه وي هغه خو تاسو وینئ چې څومره د ګورنمنت په دې باندې خرچم کېږي، څومره محنت کېږي، څومره د هغې ټول وسایل چې کم دي هغې ته دغه شوي دي. نو زمونږ به ستاسو نه دا خواست دي څنګه چې ډاکټر صاحب هم وویې دوی هم وویې چې یاره مخکې کال 84 کیسه وو، لاست ایئر چې کم کیسونه شوي د پولیو پاکستان کې 84 کیسه وو او اوس دې پیرې خدای پاک شکر دی چې دا فی الحال پورې صرف یو کیس رامخې ته شوی دی چې مونږ کوشش کوو، تاسو هم کوشش کوئ او دا خلک چې ټول یو ځای شو، مونږ حکومت خلک ټول هره طبقه چې کم ده سوسایټۍ چا یو ځای شي او دې سلسلې کې کوشش وکړي. انشاءالله امید دا دی چې دا دغه چې کم دی دا مرض چې کم دا وبا چې کومه ده دا صرف دا نه چې صرف پولیو والا چې کم کس پولیو شکار شي هغه ته مسله جوړیږي، بلکې دا خاندان ته او دغه سره تړلي چې کم خلک یې هغه ټول عمري دپاره یو مسله او غم ورته جوړ شي. نو موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دا وبا چې کومه ده دا د کمباینډ کوششونو سره موږ د خپل علاقې نه او د خپل ملک نه دغه یوه ښه موقع ده چې یو خو پولیو ده چې پولیو زمونږ قومي مسله ده او چې ټول ورته یو ځای نشو نو بیا ختمیږي نه. نو اپر کورم کې شکر الحمدلله زه بار دغه وایم چې مونږ دومره تکړه نه یو د هیلث والا، خو کمیونټي ډېره ښه ده، کمیونټي ډېره ریسپټیو ده، نو مونږ ته مشکلات نشته، خو بیا هم ډېر کار کوونکی دی او ډېر سپورټ مونږ ستاسو په کار دی، که هغه د انجمن سایډ دی، که هغه د تحریک مشران دي، که زمونږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی یا میډیا والا کسان دي، د ټولو هر یو کس خپل رول دی او چې ټول ورته یو ځای نشو نو موږ به دا شیز ختمولی نشو. جي نو اولنی جي پولیو، دویم جي زمونږ کووډ دی، کرونا ده. کرونا تاسو ته پته ده چې خلک مړوي، دا ما صرف دې دپاره هغه کړو چې لږ اواز کلیر شي، ما په خیال د وروستو کسان صحیح زما میسیج وانورېږي. کرونا ویکسینیشن، کرونا د خلاف مونږ 2-3 قسمه اقدامات کوو. اولنی اقدامات خو دغه دی چې مونږ کسان سیمپل کو چې چا کې علامات دي چې هغه مونږ معلومات وکړو چې یاره دا پازیټیو دی که نه دی، نو که سیمپلینګ چې کوم دی دې ته مونږ سیمپل وایو. سیمپلینګ ډېر زیات ضروري شی دی. مونږ تقریبا آن ایوریج 50-60 کسان په اپر کورم کې کوو یا 70 کسان، او هغه مونږ وزیاتو او هغه زیاتېږي به د چا په توسط سره، د ستاسو په سپورټ سره، چې تاسو څومره یاستئ چې څومره زمونږ میسیج واورئ د میډیا په تھرو باندې یا زمونږ مشران یاستئ، تاسو کوشش وکړئ چې که زمونږ ټیم چېرته ورځي سیمپلینګ ته نو تاسو مهرباني وکړئ زمونږ ملاتړ کوئ. دا د ستاسو خپل کسان دي او چې دې سپورټ کوئ نو امید دغه دی چې کمیونټي کې به مونږ کرونا خلاف چې تشخیص یې وشي نو علاج یې آسان شي، چې تشخیص یې وشي که علاج یې نشو کولی کم از کم پلاو یې مونږ روغتون کوو. ختم شوي دی، بدقسمتۍ سره پاکستان افغانستان ته پاتې دی، خو څو پورې چې دا بیماري آخري بچی چې مو ویکسینیټ نه دی کړی هغه ته مو ویکسین نه دی ورکړي، دا بیماري وره پورې نه ختمېږي. که یو بچي کې وایرس دی نو دا دینه ډېرو بچیو ته دا وایرس منتقل کېږي. همداسې کرونا وایرس دی، څنګه پولیو وایرس دی، دا شی کرونا وایرس دی. کرونا وایرس به انشاءالله هله ختمېږي چې کله ټول خلک چې څومره دي دا پاکستان کې او دنیا کې هغوی ته ویکسین میلاو شي. خو شکر الحمدلله دا اول ویکسین دی دنیا کې چې ټولو نه زر ساینسدانانو ډاکټرانو دا جوړ کړلو. خو دې ویکسین طریقه کار دا دی چې یو خو دا ډېر انتهایي مهنګه ویکسین دی. حکومت پاکستان دا ویکسین چې دی چین نه اول چین ته څو 5 लाख ډوزونه ګفټ کړلو، بیا اوس حکومت پاکستان د مرحله وار دا ویکسین دغه چې کوم ټیم دی د ډي ایچ او صاحب مو انجمن حسین یې طرف نه، سیکرټري طرف نه، تحریکاو میلاډ دی دوی طرف نه، دوی په دې زیاته شکریا د کوي چې دوی ډېر کوم احمد کړی دی چې کوم 84 کارونه کیسونه دوی متخ اطلاع میلاو چې یو کیس هم نشته. اوس په جابر خبره وکړه چې یو کیس شته د خو سره مونږ لګیایو چې موږ هغه بعد وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. نن تاسو سترګې وغړولې چې د انسداد پولیو کورونا انسداد لپاره کوم دوی پروګرام ارینج کړی وو، نو کدا چې پروګرامونه وخت په وخت کیږي نو ټولو عوام کې به ان شاء الله آگاهي به هم زیاتیږي. خو زه به یو کیسه وکم چې هغه به فخریه وکم. الحمدلله اینو ضلع کوم عوام به شعور دی، هغوی هر وخت هر خطراتونه هر وخت به خبره دي
ویلي چې موږ څومره تنظیمونه دي که هغه تحریک حسیني دی او مجلس علما اهل بیت یا انجمن حسیني دی یا نور کوم څومره تنظیمونه دي هغه ټولو ته یایي چې دا کوم ویلي چې موږ مقلدین یو موږ ته مجتهدانو ویلي دي چې ایکسپرټ کوم دي دلته د هیلث والا دي او ډاکټرانو کوم هدایات میلويږي هغوی باندې مومن احتیاطي تدابیر د هرې بیمارۍ لپاره نشون سره یو مجتهد حکم کوي د حلال و حرام نشون سره دی فن کې د ډاکټر مجتهد دی هغه چې کوم حکم کوي په کار دی هغه باندې عمل وشي خصوصا د پولیو طرف چې کومه خبره ده د یو بچي زندگی ده دا پولیو مهم په کار دی هر ځای کې جاري وساتلی شي او بچیو ته په کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. چې خبره وي چې موږ د خلکو ډېر مشکور یو خاص کر د جو صاحب دا پروګرام یو کو بهترینه ډیوټیا کوي دا کوم چې ده او دا کرونا وایرس په ډېر خطرناک وایرس دی دوی چې کوم ځای کې موږ کومه مرسته غواړي موږ دوی سره شانه بشانه ولاړ یو همداسې کولو الحمدلله چې په کرمې جلسه کې نشته خو بیا د دوی ټیم کله موږ کلو ته راغلی دی یا په ګلیو کې سار دی او چېرته سار دی نو موږ دوی مرسته کوو شکریا ادا کوو توسط سره د ستاسو په سپورټ سره چې تاسو څومره یاستئ چې څومره زموږ میسج واورئ د میډیا په تر باندې یا زموږ مشران یاستئ تاسو کوشش وکړئ چې که زموږ ټیم چېرته ورځي سیمپلینګ ته نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ ملاتړ کوئ دا د ستاسو خپل کسان دي او چې دې سپورټ کوي نو امید دغه چې کمیونټي کې به مونږ کرونا خلاف چې تشخیص یې وشي نو علاج یې آسان شي چې تشخیص یې وشي که علاج یې نشو کولی کم از کم پلاو یې مونږ روکتام کوو ختم شوي دی بدقسمتۍ سره پاکستان افغانستان ته پاتې دی خو څو پورې چې دا بیماري آخري بچی چې موږ ویکسینیټ نه دی کړی هغه ته موږ ویکسین نه دی ورکړي دا بیماري وره پورې نه ختمېږي که یو بچي کې وایرس دی نو دا دینه ډېرو بچیو ته دا وایرس منتقل کېږي همداسې کرونا وایرس دی څنګه پولیو وایرس دی دا شی کرونا وایرس دی کرونا وایرس به انشاءالله هله ختمېږي چې کله ټول خلک چې څومره دي دا پاکستان کې او دنیا کې هغوی ته ویکسین میلاو شي خو شکر الحمدلله دا اول ویکسین دی دنیا کې چې ټولو نه زر ساینسدانانو ډاکټرانو دا جوړ کړلو خو دې ویکسین طریقه کار دا چې یو خو دا ډېر انتهایي مهنګه ویکسین دی حکومت پاکستان دا ویکسین چې دی چین نه اول چین ته څو 5 लाख डोजोना गिफ्ट कलू बया ओस हुकूमत पाकिस्तान द मरहलावार दा حواله سره دغه چې کوم ټیم دی د ډي صاحب مو انجمن حسینیه طرفنا سیکرټري طرفنا تحریکاونه لوړ دی دوی طرفنا دوی په دې زیاته شکریا د کوي چې دوی ډېر کوم احمد کړی دی چې کوم 84 کارونه کیسونه دوی متخیل اطلاع ملو چې یو کې سم شو و سه په جابر خبره وکړه چې یو کې ستاسو د خاص را مونږ لګیایو چې مو باغ وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين نن تاسو سترګې وغړولې چې د انسداد پولیو کورونا انسداد لپاره کوم دوی پروګرام ارینج کړی وو نو کدا چې پروګرامونه وخت په وخت کیږي نو ټولو عوام کې به ان شاء الله آگاهي به هم زیاتیږي خو زه به یو کیسه وکم چې هغه به فخریه وکم الحمدلله اینو ضلع کوم عوام به شعور دي هغه هر وخت هر خطراتونه هر وخت به خبره دي ویلي چې موږ څومره تنظیمونه دي که هغه تحریک حسیني دی او مجلس علما اهل بیت یا انجمن حسیني دی یا نور کوم څومره تنظیمونه دي هغه ټولو ته یایي چې دا کوم ویلي چې موږ مقلدین یو موږ ته مجتهدانو ویلي دي چې ایکسپرټ کوم دي دلته د هیلث والا دي او ډاکټرانو کوم هدایات میلويږي هغوی باندې مومن احتیاطي تدابیر د هرې بیمارۍ لپاره نشون سره یو مجتهد حکم کوي د حلال و حرام نشون سره دی فن کې د ډاکټر مجتهد دی هغه چې کوم حکم کوي په کار دی هغه باندې عمل وشي خصوصا د پولیو طرف چې کومه خبره چې کوم حکم کوي په کار دی هغه باندې عمل وشي خصوصا د پولیو طرف چې کومه خبره ده د یو بچي زندگی ده دا پولیو مهم په کار دی هر ځای کې جاري وساتلی شي او بچیو ته په کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. چې خبره وي چې موږ د خلکو ډېر مشکور یو خاص کر د جو صاحب دا پروګرام یو کو بهترینه ډیوټیا کوي دا کوم چې ده او دا کرونا وایرس په ډېر خطرناک وایرس دی دوی چې کوم ځای کې موږ کومه مرسته غواړي موږ دوی سره شانه بشانه ولاړ یو همداسې کولو الحمدلله چې په کرمې جلسه کې نشته خو بیا د دوی ټیم کله موږ کلو ته راغلی دی یا په ګلیو کې سار دی او چېرته سار دی نو موږ دوی مرسته کوو شکریا ادا کوو